په اول وخت کې به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې چې کوم دی هغه د کجوري یو ستن د کجوري ته ودرېدو، ډډه به ورته والې او بیا به چې کوم دی هغه خطبه خلکو ته ویله. بیا یو زنانه غلام و او هغه نجار و ترکاڼو هغې وله چې کوم دی بمبر جوړ کړو. نو چې کله رسول الله په دې بمبر کېناست او خلکو ته یې خطبه شروع کړله، نو هغه د کجوري ونه ژړا شروع کړه، ځکه مخکې به رسول الله د هغې خوا ته د الله تعالی خطبه او ذکر اذکار کوو، اوس د پیغمبر علیه السلام را دې خوا شو نو ونې ژړل. نبي علیه الصلاة والسلام راکوز شو او ونې له یې غاړه ورکړه او په ونه باندې لاس ووهلو او تسلي وله ورکړه چې ته خفه کېږه مه، د دې بدل کې به ته په جنت کې زما سره یې. هغه ونه ایسته چې کوم دی ورو ورو قلار شوله او بیا ځمکه وشلېدله، هغه ونه پرې ورننوته لاړه، د پیغمبر علیه السلام جنت ته ورننوتله. نو دې ونې رسول الله پېژانده خو ابوجهل ونه پېژانده. ابوجهل